ماهیګل کله چې تاسو د کور نه راوته یا راوته هغه په زور او باسلیه کنه هغه لمحه چې تاسو یاد کړئ نو مطلب څه احساسات تاسو پزړه کې هم څه کېدل غوسه وې کبه بس وې څه وې دا 2-3 ورځې زموږ په ځای تاسو تیرې کې تاسو ته پته ولګي چې په دې ژوند کې څومره تکلیف دی مونږ خاندو خلک انټرټین کوو زموږ دننه څومره دکونه دي څومره سوالونه دي مونږ چاته نشو ویلی نو بیا هم مونږ خاندو خپل په مخ خندا راولو چې خولې زموږ کار دی چې مونږ خلک خندو خلک انټرټین کوو معاشره کې چې د خلکو رویو ته وګورو کنه بیا خلک وایي چې دا خواجه سره کېدل چې کوم دي دا خو یو ګناه ده کنه نو دا ګناه تاسو له چا درکړي تاسو دوه ډېر پیسې ګټئ کنه لکه موږ چې تاسو چا وایي چې زه ډېر پیسې ګټم نه تاسو نه ټی ټول کمیونټي یادو مګنه چې کم شو اف کوي زمې ما هم دروغ شو اف کوي صرف خپل نوم ته جوړي او زه چې کور ته رالم نو ما مور ته جړل چې دا کار نشم کولی او دا نو مور ما ته ویل چې سړی وي نو دا خبره به دې نه کوله ته یې جړی که نه کمزوری خبره on that time ما ویل چې دا ځمکه کولاو شو زه پکې دن نشم کم ایج کې تاسو ته پته ولګېده چې یاره تاسو د نورو ماشومان چې کوم دي هغې نه مختلف یې هغه ټایم کې ستاسو کیفیت سو او تاسو ته بخپله پته لګېدلې وه یا تاسو ته چا ووایي چې مطلب تا کې خو دا مطلب چینج دی پولیس راغواړي پروګرام وای ناٹ دا هغه په کور کې خوشحالي د زوی واده د تر لکه د نورېره واده که د چا واده خامخا ورکوي پیسې ورکوي خامخا ورکوي فیمیل تاسو ته ګوري که نه نو هغې د تاسو لایف سټایل ته ګوري ای وایي وړه کې هم دا خواهش پیدا کېږي چې مطلب موږ هم داسې بهر لاړ شو پروګرامونو لاړ شو ای وایي که دې ډېرې زیاتې پیسې ګټي تاسو دا نه ګڼئ چې دا تاسو یو فحاشي پیلاوئ یا یو غلط کنسپټ جوړوئ د خلکو د جسمانی تسکین لپاره که چاله پیسې ورکوي او بیا وروسته ډیمانډ کوي چې ما په تا دومره خوړلې دي نو تا خپل جسماني تسکین هم پوره کړی دی ته ورسره هر څه کړی دي چې څه ته غوښتل او اجرام تعالی اجازه درکول ولې چې تا هغې تا نه پیسې خوړې کومه داسې موقع په زندګۍ کې راغلی دی چې تاسو دا دعا کړې چې خواجه سره خو نه وی کم سے کم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو کیسر خان پودکاسټ نه یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم مونږ څنګه چې تاسو سره وعده کړې وه چې په خپل پودکاسټ کې به مونږ د هر معاشرې او د هر طبقې خلک تاسو سره راولو تاسو سره به د هغې خبرې شیر کوو نو نن چې زموږ پودکاسټ کې کومه میلمنه ده هغه ظاهره خبره ده چې به تاسو ټول پیژنئ په سوشل میډیا خو هغه ډېره زیاته اکټیو نه ده خو بیا هم د هغې تعلق یو داسې طبقې سره دی چې اکثر هغه نظر انداز کېږي نو موږ بهتر ګڼل چې دې موږ راوغواړو د دې چې کوم لایف دی د هغې باره کې هم تاسو سره خبرې وکړو د دې چې کوم مسایل دي د هغې باره کې هم تاسو سره خبرې وکړو نو نن موږ سره میلمنه ده ماهیګل زموږ پروګرام ته په راتلو باندې موږ تاسو ته خوش آمدید وایو ډېره مننه ماهیګل خو خلک پیژني لکه په سوشل میډیا کې تاسو ډېر اکټیو نه یې بیا هم خلک پیژني خو لږ خلکو ته وایي ماهیګل 10 وک سټارټ نه اول خو زه تاسو ډېره زیات شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د کمیونټي نه چې کوم دی یو داسې انسان انوایټ کړی دی چې په کار هم دی چې سوسایټي ته پته ولګي چې موږ د سوسایټي حصه یو ستاسو کوېشن دی چې ماهیګل څوک دی ماهیګل چې کوم دی یو انسان دی یو روح دی ماهیګل چې کوم دی هغه د دې د معاشرې یو حصه ده خو انفارچونیټلی هغه څوک قبلوي نه ماهیګل چې کوم دی هغه د ستاسو په شان چې کوم دی خلکو نه پیدا شوی یو مخلوق دی چې کورې والا قبلوي نه ماهیګل بس ماهیګل دی د ماهیګل مطلب بچپن چېرته تیر شوی دی تعلق یې کوم ځای سره دی زما تعلق بیسیکلی چې کوم دی هغه د کراچۍ نه دی زما پیدایش هم د کراچۍ دی زما ټول ژوند چې کوم دی خپل فیملی سره په کراچۍ کې تېره کړې ده نو چې کله ما دا اول چې زه ماهیګل یم نو بیا زما کور کې ځای نه وه نو تقریبا زما 8 کاله وشو چې زه خیبر پښتونخوا کې ژوند کوم او بینګ ا ټرانسجنډر اکټیویسټ بینګ ا ټرانسجنډر چې کوم دی یو سوشل اکټیویسټ دلته چې کوم دی کار کوم د خپل بچپن باره کې د خپل کور باره کې د خپل زندګۍ باره کې زموږ کتونکو ته ووایه تاسو خپل بچپن څنګه چې د نارمل ماشوم ژوند دی زموږ ژوند هغه شان دی د هر ټرانسجنډر صرف د ماهیګل نه ولې چې څنګه چې یو کور کې سپیشل بیبي سپیشل چایلډ ورته وایي د هغې ژوند دی د هغه شان زموږ هم ژوند دی ولې چې په ماشومتوب کې چې کوم دی ما ته یاد دی خپل لایف کې ما خپل خویندو سره به ټایم تېرولو
کو نه به بهر نه وتم یری د لاسه خپل خویندو سره چې کوم دی ما به میک اپ کول دوپټې مې په سرولې نو خامخا یو ترانسجنډر بیبي چې کله پیدا کیږي یو کور کې نو کور والته پته لګي چې دا زما چې کوم بچی دی دا یو سپیشل چایلډ دی زه سپیشل ځکه وایم چې ترانسجنډر چې کوم دی کنه هغه ډیر سپیشل وي دا کی فیلینګز داسې وي چې دا کی زړه چې کوم دی هغه ډیر کمزوري نازک وي نو ما خپل ژوند دا غشان تیر کړی دی چې ایجوکیشن حواله سره کا خبرو کو نو یونیورسيټي لیول پورې چې کوم دی ما کور نه بهر قدم نه دی اخی کالج لایف چې کوم دی زما والد صاحب الله دی وبخي هغه بس کالج ته بوتلم راوستم واپس بیا چې کله یونیورسيټي ټیم رالو نو زما مشرور ما سره هغه بل کما سره تلو راتلو ورته پتا و چې په لار کې ورته سوق سونه وي یونیورسيټي کې ورته سوق سونه وي نو دا خشان ما خپل چې کوم دی بچپن نه ترواله خپل یونیورسيټي لایف کمپلیټ کړی دی کم ایج کې تاسو ته پته ولګي دا چې تاسو د نورو ماشومان چې کوم دي هغه نه مختلف وي هغه ټیم کې تاسو کیفیت سو او تاسو ته خپل پته لګیدلې و یا تاسو ته چاوي چې مطلب تا کې خو دا مطلب چینج دی څنګه چې ماشوم رو غټیږي کنه نو دا هغه اندرونی چې کوم باډي دی هغه کې چینجز راځي نو هغه دا نه وی چې ترانسجنډر یم ما به دا سوچ کولو چې زه جن یم نو سوسایټي ماته دا خبره چې کوم دی وکړه چې دا خو جړه دی د نرخصي دی دا د خزو په شان حرکتونه کوي نو ماته یاد دی میټریک پورې چې کوم دی ما با جنکو سره چې کوم دی فرست بینچ به زماو او شاته به د جنکو بینچ ولی چې ما کو ایجوکیشن کې تعلیم حاصل کړی دی نو پرنسپل چې کوم دی هغه په دې پوهیدو چې دا لکانو سره چې کینی نو خامخا به دا لکان تنګي نو د جنکو فرست رو کې بینچ به زماو نو ما دا خشان خولي جون تیر کړی دی دا ویم چې زما جون ډیر خولي و خو چې کله کور نه بهر وتم کالج یونیورسيټي نو سوسایټي خلکو ماته چې کوم دی دا ښکارا کړ چې ته ترانس ته الګ نه په خاندان کې تاسو دا شناخت چې کوم دی کنه دا پهل ځل چانو ټس کو او رد عمل سو ما ته یاد دی چې ماشومتوب کې چې کوم دی زمونږ کور کې یا خاندان کې چېرته به واده نو زه به ډېره په خوشحالۍ تلم او ډایرکټ به ما ګډا سټارټ کولو ما په دې باندې ډېر والم خوړلی دی خپل مشر خور نه چې دا حرکتونه مه کوه نو خامخا هغه ټایم هم هغو ته پته و ولې چې نور هلکان نه ګډېږي زما مشرور نه ګډېږي څوک نه ګډېږي خو زه به ټول نه مخکې به ولاړم چې زه به ګډېږم نو دا چینجز انسان کې چې کوم دی ماشومتوب نه راځي خو هغه ماشوم یې نه پوهېږي فیملی والا پوهېږي سوسایټي والا پوهېږي پکار دا دی چې هغه داسې دې طریقې باندې لوی کړي چې ورته پته ولګي چې زه ټرانس یم زه ایلین نه یم زه خلای مخلوق نه یم زه هم د ستاسو چې کوم دی بچو په شان یم نو ما خپل ژوند دغه شان تیر کړی دی نو میټریک چې کوم دی میټریک کې ما ته پته ولګېدو 9 میټریک کې ولې چې 8 پورې خو هر څه نارمل و چې بورډ پیپرز رالل نو هغه کې بیا ما ته پته ولګېدو چې دا خو ډېر ډیفیکلټ لایف دی چې کله انسان کور نه بهر وځي نو ډېر ډیفیکلټیز وي ډېر داسې سرکمسټانسز چې انسان مخې ته راځي هغه انسان فیس کوي مطلب دغه ټایم پورې تاسو کور کې ونه تاسو ډېر زیات نو بالکل ما به دا سوچ کولو چې بس نارمل لایف دی څنګه چې زما خویندې دي جنکې دي بس زم دغه شان کور نه به نه وتم کور کارونه به مې کول او بس هر څه ټیک ټاک و نو چې کله کور نه بهر وتم نو ما ته پته ولګېدو بچپن کې څه داسې خواهشات و چې هغه داسې څه خوف یا سیاره و چې د هغې د وجې نه ستاسو هغه خواهشات پوره نه شو زما خواهش و چې زه به ډاکټر جوړېږم نو مور خواهش مې دا و چې نه دا به اکاونټنټ جوړېږي پلار خواهش اکاونټنټ ولې چې ما هغه ټایم چې کله ما کالج لایف سټارټ کړو هغه ما ته ویل چې ته په کامرس سبجیکټ کې به ایډمیشن واخلې شي مخکې فیوچر د اکاونټنټ ښه وي نو زما لکه دا سوچ زه به ډاکټر جوړ شم یا به زه ټیچر جوړ شم ما ټیچینګ هم وکړو بیا میټریک ولې چې فاینانشلی دومره حالات ټیک نه نو خپل ایجوکیشن برډن چې کوم هغه بیا زما کور کې ټول و زما خویندو وروریانو چې کوم دی هغه بیا په خپله باندې هر څه وکړو دا یو ډیفیکلټي و چې ډاکټر جوړېدو کې ډېر زیات پیسې پکاري وي دا یاره وه چې لکه اوس دا پیسې به کم ځینه راځي څنګه به پیدا کوو نو obviously unfortunately هغه ټایم زما نصیب کې نه نو ما بیا هم ماسټر وکړو کراچي یونیورسيټي نه او چې کله جاب سیکټر ته لاړم نو هلته بیا دا جینډر وایلنس چې کوم هغه دا ډېر زیات و خلکو لکه هغه عزت هغه ریسپیکټ به نه راکولو کینې زه دا خبره کوم چې ټرانس چې کوم دی هغه یو میل او فیمیل نه چې کوم دی هغه زیات
سترونګ وي اکټیو وي په ډیوټي حواله سره هم هغه کار کولی شي او ما کړم دی چې کله دا انکریمنٹ سیلری انکریمنٹ خبره براتلا یا پروموشن خبره براتلا نو هغه لکه زما جنډر چې کوم دی هغه باندې به ما ته ویل چې شکر وباسه چې تاسو لمون جاب هم ورکړی دی نو ما ویلي ابیلیټي ما کې نشته تاسو چې جاب راکړی دی اوبویسلی زه تاسو په هغه هر څه باندې چې کوم دی کمپټنټ یم تاسو مله دا جاب راکړی دی نو اوس ولې دا خبرې کوي نو بس انسان بیا ډیس هارد شي خامخا دومره ایجوکیشن سره هر څه سره چې انسان مخې ته راځي نو انسان وی چې دین خو بیا خاله چې انسان خپل خوخه ژوند وکړي نو هغه نه پس چې کوم دی نو بل چرته تلل نه کې مطلب تاسو د خوراته ولی نه نو دا دي چې انسان هغه څه تجهیز کوم ځکه داغه جان پہچانی زه چې کراچي نه دی خوراتلم نو زما فرندز وو دلته الریډي ما سره سکول کې وو هغه هم دی فیلډ ته راوته هغه سره زما کانټیکټ وشو نو هغه ویل چې څه خبره نشته دی موست ویلکم خو زما ذهن کې دا و چې زبا کا الته هم لاړ شم نو زبا بیګینګ سیکس ورک یا ډانسینګ نه علاوه چې کوم پروفیشنز دي هغه به جوائن کوم اند الحمدلله چې څنګه رالم نو هغه ټایم ما اکټیویزم سٹارټ کوم ولی چې ما خو د خیبر پختونخوا کې ډیر ذات چې کوم خارج سره دي هغه ان ایجوکیټډ دي هغه خبرې نشي کولې خپل رائټ د پاره سن شي ویلي نو دا زما لپاره پلس پوینټ نو بس څنګه رالم نو هغه اکټیویزم کې ما خپل ژوند را روان کړو الحمدلله چې خلک مې پیژني نو دومره زویلی شم چې په خال فازونو به ما یادې څنګه تاسو خبرو کو ماشاءالله تاسو ماستر کړی دی کنه د سکول کالج تجربه تر یونیورسيټي پورې تجربه څنګه وا او ال دخل کو قبلول یا تذلیل به غاو اسه کوم کمپیریزن کو خیبر پختونخوا یا او کراچي نو ډېر ډیفرنٹ دی څنګه چې ما تاسو ته ویل چې میټریک پورې خو هر نورمال و چې بهر وتم نو خامخا هر ځای کې دا ټیزینګي هریسمنټي خو کمپیریزن کوم نو کراچي ډېر زیات خو یونیورسيټي لیول باندې هم خلکو دومره پروا نه کوله هر ځای کې یو نیم بازي سړی دا صحیح چې لکه هراسو کې یا ټیزینګو کې یا هوټینګو کې نو ډېر ښه چې کوم دی هغه ما ټایم تیر کړ دی تر یونیورسيټي پورې کله چې فزیکل هریسمنټ چې کوم دی هغه نه دي شوی ابیوز چې کوم دی هغه نه دي شوی ټیزینګ چې ګل چې تیری کوم نو وی دا خو الګ دي کجنی دا خو بیا هر ځای کې وي او دا هر ځای کې او د کلاس فیلوز چې څومره وو او ټیچرز چې څومره وو دا غیر رویه څنګه وا دا سی واقع چې تاسو ته یاد دي کنه چې هغه تاسو نړیری کې نه چې دا غیر رویه کې څه فرق تاسو محسوس کړی یا صدا څه خبره وي نه زه خدا ویم چې څنګه چې ما ډېر زیات لکیوم زما پرنسپل هم ډېر زیات کوپریټیو زما اکسیډنټ شوی نو هغه کې زما یو خپل فریکچر شوی هغه ټایم زموږ پریکټیکلز وی نو ما ته اوس هم یاد دی چې پریکټیکل چې کوم دی هغه لپاره پرنسپل صاحب چې کوم دی خپل گاډي براوستو زه به پک کولم ولی زه دا ویم چې زه لګ لایک کوم په هغه ټایم کې زما میټریک کې چې کوم دی A+ ما ګریډ حاصل کړی دی نو دا یو پلس پوینټ او پوزټیویټي و پرنسپل د طرفه ټیچرز د طرفه چې هغه ډیر زیات کوآپریټ وکولو که اوس خبره وکم هغه ټایم خو زه خامخا چې زه خبره کوم دا تقریبا کوئی 13-14 سال مخکې نه خبره ده 15 به نو هغه ټایم کې خلکو په ذهن کې دا و چې دا سپیشل دی ټیچرز بداوي چې خیر دی دا کدا سپیشل دی هغه ډیر کوآپریټ کولو نن سبا که زه ګورم نو هغه شان ټیچرز هم نشته دي کراچي یونیورسيټي کې یو ټرانس دی هغه دغه پودکاسټ ما کتل چې پروفیسر او هغه هر سکولو هغه مجبورولو فزیکل ریلیشن لپاره خو زمونږ په ټایم کې دا سم نو اوس چې کم دی په هر ځای کې دی هغه ټایم کې تاسو مطلب ریسپیکټ خلکو درکړې او قبول کړي وي او بالکل هغه ځکه چې ما لیډیز کپڑے خو نه اچولې کنه نورمال गेट अप की बहु ما بس هغه خیر د حرکتونه داسې د نوې دي د خو انسان خو نن سبا هغه خلق نشته چې دا سوچ پوزټیو سوچو کی او چې او دا انسان دی جندر چې کوم دی هغه یو سیټ تکوي تاسو چې دا سوچو چې او شي از ا هیومن بینګ اند شي ډیزرو ریسپیکټ ما ګول کله چې تاسو د کورنر وته یا راوته هغه په زور او باسلې کنه هغه لمحه چې تاسو یاد کړئ نو مطلب څه احساسات تاسو پزړه کې هم څه کېدل غوسه وې ک به بس وې سوي داسې به بسوم غوسه نو ما به بس څه کوم چې ما به دا سوچ کولو چې دا چې کم تخلیق دی دا ما په خپل نه دی کړی دا چې زه منو ځان په خپل ما داسې نه دی جوړ کړی زه الله پیدا کړی منو بیا ولی زما فیملی لکه داسې بیهیو کوي ما سره ما به کار هر څه کول خو هغه نه باوجود بم لکه خامخا مشرانی هغه غوسه شي په نیم باز ټایم کې داسې خبره خو نه وځي چې د انسان په زړه ولګي نو چې کله ما کور پر خودونو هغه ټایم زه ډیر زیات خفه وم
اینڈ آئی ریممبر دیٹ تقریباً 2-3 کاله خو زما فیملی سره زما کانټیکټ نو زما والد صاحب چې کوم دی هغه به بیا هم کله کله تپوس کولو چې چرته نه څنګه نه نو پکې حالات چینج شول کور کې ودونه راغلل نو ما ویل زه به هم لاړ شم پلار وی راشه خو چې راځي نو به نارمل ګټک کې به راځي ویښته به کټ کېده و آی ایکسپټ آل د سچویشنز آن دیٹ ټایم بیکاز ما دا غوښتل چې خپل مور پلار لا واپس لاړ شم هغو سره میلاو شم ژوند پته نه لګي هېڅ پته نه لګي نو ما وشو بس لاړم کور ته او هغه زما ډیسیژن سخت و ولې چې خپل لوک چینج کول ویښته کټ کول هر څه ختمول یو غټ ډیسیژن خو بس ما په زړه باندې غټه تیږه کېښوده چې نه هر څه به وي واپس به راشي ویښته به هم راشي خو انسان مور پلار ته واپس لاړ شي. شکر دی تاسو لکه څنګه تاسو وایئ که نه اوس تاسو رابطې شته خو لکه مطلب ایج هم داسې و جنس هم داسې و چې بار معاشرې کې څونه مشکلات و ډکې څه یره نه و هغه ټایم چې زه هم به چېرته ډېر زیات یره و هغه احساسات څه وو هغه مشکلات څه وو راته ووایله. خیبر پښتونخوا خو هغه ټایم کې ډېر زیات بدنام و زه به دا وایم د ټرانسجنډر په حوالې سره ولې چې دلته خلکو چې کوم دی هغه ټرانسجنډر په کورونه نه وباسل بوتلل به هغو سره به ریپونه به کول ګنجې به هم کول ویډیوګانې به هم جوړول نو ډېر زیات یاره وه زه ډېر زیات خفه وم راخلمه په هغه کې تعدي کې خو چې بس کور کې نه پاتې کېږم دی ما خپل ژوند ته نه پرېږدي چې څنګه یم هغه شان ما نه قبلې نو چې رالم نو هغه ټایم ډېر زیاته یاره وه خو بیا انسان وایي که نه چې انسان همت وکړي نو الله ورسره مدد کوي نو انکې زه داسې انسان لرالمه هغه دوی الله وبخښي اوس نشته په دې دنیا کې خو زه دا هغه ټایم چې کوم ما سره کاپریشن و یا ما سره چې کوم بیهیویر و چې کوم څنګه زما خیال به ساتلو هغه انسان نه هېرېږي زما زړه صفا و نو ما ته الله بیا خلک هم داسې راکړل زما ګورو ګلپاڼه هغه خلکو بیا وویشت پلوسې کې هغه سره زما ژوند چې کوم دی ډېر ښه ټایم تېر شو چې زه رالم یېرېدم خو هغه به خپل بچو په شان چې کوم دی خیال به ساتلو په ښه او په بد باندې به پوهولو چې دا کار داسې کوي داسې مه کوي دې خلکو سره خبرې مه کوي دې خلکو سره تعلقات مه جوړوي نه چې جوړوي نو مسلې به جوړېږي نو هغه چې کوم سټرګلینګ ټایم و هغه ما تېر کو اوس شکر الحمدلله چې څنګه تاسو ویل چې خلک پیژني په ښه په عزت ملاویږي دعا سلام کوي نو زه ویم چې دا ډېر زیات د الله کرم دی چې داسې پوزیټیو خلک زما په ژوند کې شته یا خلک ما ته ګوري نو د هغو پوزیټیو ریسپانس وي. چې راووتې کور والا ته پته وه او بیا د هغه ځای نه کور نه راوتو نه یو خو دا چې کور والا ته پته وه یا نه وه دی په اجازت راوتې او څنګه راوتې بیا پېښور ته څنګه راورسېدې مطلب لاره کې مشکلات نه هغو ته خو ما دا نه ویل چې زه ځم او بس ریفیل ته ځم هغو ته ما هم دا ویل چې زه ځم زه جاب کوم دلته زه جاب نشم کولی ولې چې دلته ما څوک نه قبلوي او پروموشن او انکریمنټ ټایم کې جنډر هغه ایشوز کریټ کوي نو زه بس ځم دې ځي نه نو اجازت خو هغو نه راکولو خو زه بیا هم راووتم په خپله راوتم ما ته پته و چې لکه دلته زه خپله خوښه ژوند نشم تېرول ویښته هټ دي نو ولې هټ دي نو کونه هټ دي نو ولې هټ دي پوزه سورې ده ولې سورې ده هغو په نظر کې خو دا و چې دا غلط کار دی خو لکه ما خپل ځان کې خو دا سوچ کول چې دا زما فیلینګز دي دا زه یمه چې زه څنګه یمه ما هغه شان دي قبلي چې نه قبلول نو ما کور پرېښودو. چې تاسو وایئ ستاسو بیا 3 کاله پس رابطه وشوه که نه نو دا لږ چې تاسو کور نه بهر وئ که نه نو 3 کاله پس تاسو رابطه کړې وه که نه هغوی رابطه کړې وه بیا تاسو لاړئ څنګه چې ول پلار سره خو مې رابطه کېده دعا سلام به کېدو تپوس حال پوښتنه به کېدو نور چا سره به نه کېدو نو بیا چې کوم دی پلار ویل چې داسې واده را روان دي د خور او د رور بیا مې مشر خور سره خبرې وکړې هغې ما ته ویل چې خیر دی کور کې زموږ وړومبی واده دی راشه واپس او دا دې واده کړي لکه هغو به هم دا غوښتل زه به دا نه ویم چې صرف زما سټرګل و یا زما کوشش و چې زه واپس لاړ شم هغو هم دا ریسپونس راکولو چې بس خیر دی دومره ټایم دې تېر کړو راځه واپس خلک تپوس کوي فیملی والا تپوس کوي خاندان والا تپوس کوي نو خیر دې ته راشه نو بیا ما سوچ وکړو چې دا اوس چې کوم دی کنورزیشن ما سره وکړو دومره په اخلاق په مینه په هر څه باندې زه پوهولم هغه ټایم کې دی ولې دا خبرې ما ته نه کولې چې کوم ټایم زه فیملی کې وم خو اني هاو دا شیزونه ما سیټ ته کړل او ما صرف دې ته فوکس کولو چې فیملی کې چې کوم دی انفلوئنس ډېر زیات ضروري دی په ټرانسجنډر لایف کې د ټرانسجنډر لایف چې کوم دی هغه ډېر زیات ډیفیکلټ وي څنګه چې تاسو خپل د سټارټ والا خبرې وکړي که نه چې لکه مشکلات مو کور کې بیا خلکو هغسې نه قبلولې یو داسې جمله چې هغه تاسو ته یاد وي چې هغه یو جملې د وجې نه بس تاسو وایئ چې بس دې د وجې نه اوس خو زه کور پرېږدم چې تاسو ته یاد وي اوس هم yes I do remember
چې زه جاب نه ډرالم ډېر زیات ستړی هغه ټایم چې کوم دی تاسو ته به یاد وي چې هیټ سټروک سیزن و ګرمیانې ډېرې زیاتې وي خلک به ګرمي د لاسه مړ کېدل ما به هغه ټایم هاسپټل کې جاب کولو او زما ډیوټي ډے نایټ او شفټینګ کې به وه خو لکه ما دو ورځې لګاتار ډیوټي کړې وه او زه چې کور ته رالم نو ما مور ته جړل چې زه دا کار نشم کولی او دا نو مور ما ته ویل چې سړی وي نو دا خبره به دې نه کوله ته یې جړی که نه on that time ما ویل چې دا ځمکه کولاو شي زه پکې دننه شمه چې دومره هر څه نه باوجود هم زه دا کمنټس اورم خپل فیملی خپل مور د طرفه چې اجړای کنه نو ما ویل بس بیا خو صفات نه دي چې زه هر څومره سټرګل وکم هر څومره کوشش وکم بهر والا خو پرې ده چې خپل فیملی ما نه اکسپټ کوي هغه ما نشي سپورټ کولی مالا ډاډګیر نشي راکولی نو بیا دلته د پاتې کېدل څه جواز نشته دی زما فیملی کې زما مور ډېر زیات سټریک دی دا ما سره چې کوم دی اپوزیټ هغه کې دی ولې چې د خلکو د ټرانسجنډر چې کوم دی هغه والد صاحب ډېر سختي که نه نو زما والد صاحب ډېر لوینګ کیئرینګ پرسنالټي والا دی زه وایم چې بس کروټ والا جنت نصیب کی اور هر ټرانس لا الله دی دغه شان پلار ورکړي زما مور ډېر زیات سخته وه تاسو کله رابطې او تلل راتلل بحال شوي دي نو اوس هم هماغسې سخته ده که څه نرمي پکې راغلی نه بس بیا چې کوم دی والد صاحب چې وفات شو زما د والد صاحب تقریبا دا 4 کال به برابرېږي د والد په موجودګي کې لږه سختي وه خبرې به هم وې ما به بیا هم لکه اورېدې نو چې والد صاحب لاړل نو هغې نه پس زه وایم چې ټول سیناریو چې کوم دی هغه بدل شو د ټولو بیهیویرز بدل شول نو هغې نه پس اوس ټول کیرینګ دی اوس زه وایم چې لکه اوس فایده څه شوه فایده څه ده چې هغه ټایم لکه چې کوم ټایم کې ماله په کار وه مینه هغه ټایم تاسو نه راکوله چې کوم ټایم کې اکسپټنس په کار و هغه ټایم دې نه راکولو نو چې پلار مې ژوندی و نو هغه ټایم تاسو خبرې نه کول نو چې پلار لاړو نو اوس ته فایده خو زه بیا هم ټایم دی خلک وایي چې ژوند دې تېرېږي ټایم چې کوم دی هغه چا لپاره یې سارېږي نه تاسو لکه ووایي چې مطلب کور کې دغه خبرې هم وې که نه خو بیا هم په کور کې مطلب فیسلټیز خو که نه که ګرمي وه نو اے سی پکې دا شیزونه وو که یخني وه نو هیټر کمبل خپله کمره پهلنۍ شپه چې بیا راغله که نه د دې ټولو خبرو نه باوجود تاسو راووتې پهلنۍ شپه څنګه تېره شوه چېرته تېره شوه زه چې راوتم کور نه نو زما فرینډ سره زما کانټیکټ شوی و زه بای ټرین راغلی وم ماته اوس هم یاد دی خپل کور خو خپل کوري که اے سی وي او که نه که پکې او که نه که بجلي او که نه نو چې دلته رالم نو هغه شپه ډېر زیاته سخته وه خامخا دلته خو فیسلټیز وو خو سکون نه و یادونه و د کور د مور پلار د خویندو ترونو چې هغو سره به څنګه ټایم تېرېدو خامخا بیا انسان چې په یو ځای کې سټیبل کېږي نو هغې باندې ټایم لګي نو زما 3 کاله ولګېدی چې لکه دا هر څه ما هیرول او ما به ځان له دا د لاسه ورکول چې بس اوس ژوند دی او هم دلته دی او هم په دې فیلډ کې دی یو کانټ کو کم بیک ټو هوم نو همدغه ستا کور دی اوس ټول نه زیات اسې چې څنګه تاسو وایئ که نه ټول کور والا دونه عمر ورسره تېر شي یادېږي سختې خبرې وي خو بیا هم یادېږي ټول نه زیات به څوک یادېدل پلار آی ډو ریممبر چې کوم دی ما کله هم خپل ژوند کې دا نه دي کتلی چې زما پلار په چا باندې لاس اوچت کړی چا ته سختې خبرې کړې دي کور کې ایون هی نوز دیٹ آئی ایم اے ټرانسجنډر خو هغه به زما سپورټ کول زمونږ په فیملی کې خاندان کې بچا ما ته سخته خبره کوله نو زما پلار به ولا زما په سر جواب ورکولو چې یو ډونټ هیو ا رایټ ټو ټاک لایک دیٹ دا زما بچی دی کار څنګه دی موږ ته قبول دی نو تاسو څه مسله ده نو زه دا غواړم چې د هر ټرانس زما ویل کنه چې هر پلار چې داسې شي نو هر ټرانس چې کوم دی هغه په خپل کور کې تعلیم هم پوره کړي زه ډېر ښه شکر ادا کوم چې زه ټین ایج کې نیم تښتېدلی یا ما خپل تعلیم نه دی مکمل کړی یا ما نوکریان نه دی کړی چې کم ډیفیکلټ فیس و زما د ژوند هغه ځای کې تېر کړی دی هغې سهاره در کړې ده او بالکل نو بس همدغه یو کس و چې تر اوس هم یادوم چې کور ته لاړ شم دا کې کټ ته ګورم یا کې کمرې ته ګورم نو اوبیسلی انسان دی انسان ته هغه شیزونه یادېږي واپس چې کاش که نه هم تللی پلار سره هم فیملی سره هم خو بیا هم اینی هاو زمونږ لایف چې کوم دی که اکسپټنس وي او که نه وي نو وی کانټ لیو ایټ اور اون هومس هغه ځای زمونږ لپاره داسې وي چې مرغۍ لپاره یو پنجره خوراک ورته ملاویږي اوبه ورته ملاویږي سهولت ورته ملاویږي خو پنجرې کې مرغۍ هېڅ کله هم نه خوشحالېږي چې تر کومه هغه خپله خوښه ژوند نه تېروي ستاسو والد صاحب د کوم ځای او والده د کوم ځای ده ستاسو
It's a very personal question. زما فیملی چې کوم دی زما پیرنټس هغه دواړه د پنجاب سایډ نه دي. وی آر بیسیکلی پنجابي سپیکرز. نو خلک یقین نه کوي. نو هغه چې کوم دی بیا مایګریټ کو کراچي ته. نو زمونږ د ټول پیدایش به کراچي کې مطلب کور کې تاسو دغه وای پنجابي وای چې پتا لګتا هو ال د ټول وخت تیر کړي څنګه تا وی چې مطلب تاسو په کور کې وخت تیر کړي کنه په یونیورسيټي کې بس تل راتلو جب دې دلته بیا د پښتو خو ستا ماشاءالله ډېر کلیر ده د سونه وخت کې استا کا ضرورت یو محاوره د ضرورت ایجاد کی ماں ہے. نو چې کوم ځای کې د انسان ضرورتي ټیم تیریږي یا تیرول غواړي نو خامخا د اغیزې جبه د کول پکار دی. فرست سٹارټینګ کې چې کوم دی هغه خلکو پښتو کې خبرې کولې او ما به اردو کې کولې نو نه هغه پوهېدل او نه زه پوهېدم. زما ګروم الله دې وبخي هغه به خندل چې هغه به پښتو ویلو ما به اردو کې خبرې کولې. نو بیا داسې ټیم رالو چې هغه اردو ته واوړېدو هغه به اردو سٹارټ کړل مونږ سره لکه دا زما یو فرند واغم د کراچي هغه به اردو ویل ما به اردو ویل. نو هغه ویل چې دا اردو خو ډېره ښایسته ژبه ده زه مې زده کوم خو بیا هغې نه ما پښتو زده کړه او ما نه هغې اردو زده کړه. نو زما پښتو کې اوس هم ډېر زیات فرق وي کله کله زه سوچ کوم چې ټوس چې کوم د پښتو الفاظونه دي هغه نه زه ویلی شم نه پرې پوهېږم خو دا دی چې اوس ګزاره کوم لکه څوک ما سره خبرې کوي نو زه خپل خبره پوهېولی شم چې زه دا ویل غواړم. ته ماشاءالله ښکلې مې که نه ستا ته د ژبې مسله وه ایجوکیټډ مې که موږ وګورو نو پنجاب سایډ ته چې کوم د خواجه سرا دي که نه تاسو به پېژنئ نو ای مطلب دا دی چې ډېرې پیسې هم ګټي ریسپیکټ هم زیاتي. نو تاسو ته څه ښکاري چې تاسو دا فیصله غلطه نه وه چې KPK ته راتلې پاتې شوي وی نو ښه به نه وه. کیسر صاحب چې چاته د چا رزق وي هغه به هلته ځان رسوي. زما رزق دلته او زه دلته رالم. پنجاب ستاسو خبره بالکل ټیک ده. پنجاب کې چې کوم ټرانسجنډرز دي د هغو ډېر لګژري لایف دی. هلته دا دی چې سوسایټي هغه اکسپټ کوي هغو لپاره د هغو د کورونو دروازې او د زړه دروازې کلاو وي. هغو زمونږ په ژبه کې ورته وایي ټولي ودایي چې د چا په کور کې ماشوم وشي خوشحالي لپاره اجراګان خواجه سره د هغو کور ته ځي نو هغه وله چې کوم دی د خپل وس مطابق هر څه ورکوي که غنمي که پیسې که میخې. پنجاب کې خو دا سیستم دی چې ورکوي چې زوی وشي یا لور شي نو خوشحالي لا هر څه ورکوي. نو خیبر پښتونخوا کې دا سیستم نشته. بله دا چې هلته ټرانس چې کوم دی هغو ته خلک سپک نظر نه کوي. خلک اوس هم دا وی چې دا خواجه سرا دي دا ډېر ریسپیکټیبل مونږ لپاره پرسنالیټیز دي او تاسو ګورئ هلته فنکشنز هم ډېر ښه وي اکارډینګ ټو خیبر پښتونخوا. نو دا زه ویم چې دا هر سټي چې کوم دی هغه ډفرنټ هغه یي ماحول د خلکو مایند سیټ چې کوم دی هغه چینج وي نو خامخا هغو هلته بیا خلک جو لایف تېروي. هسې عام خلکو دا خیال وي که نه چې خواجه سرا څومره دي دا بالکل آزاد وي. ستاسو په خیال د ټولو نه غټ قید څه شي؟ د چا لاندې ژوند تېرول چې کوم دی دا ډېر ګران کار دی نن سبا. او دا چې کم خلک وي چې دا آزاد دي وي به نیم بازې ټرانس به داسې وي چې کوم هغه انډیپینډنټ وي په چا ډیپینډنټ نه وي نو هغه چې کوم دی آزاد دي. خو نن سبا که تاسو ګورئ نو هر ټرانس چې کوم دی هغه فضول ریلیشن کې به ځان هغه کړي او پابند دي. زه دا ویم چې دومره پابندي تاسو منل د نورو خلکو نو پکار چې د خپل مور پلار به دې منلې وي. زه خو دا سمپل دا خبره کوم چې لکه ما خپل مور پلار پابندي نشو برداشت کولی نو زه د بل چا به برداشت کوم. پیسې دي رزق وعده الله کړی دی هغه به تاسو ته ملاویږي تاسو خپل محنت کوئ. خو نه زمونږ سوسایټي کې خلک داسې دي چې هغه په تیاره غواړي که نه چې بس زه کښېنم او خلک دې راځي او ما غړی دي ماله دې راکړي. خو هغه دا نه وي چې لږ تعلیم وکړم لږ محنت وکړم جاب طرف ته فوکس وکړم یا بزنس طرف ته فوکس وکړم نه. نو خامخا چې تاسو د چا لاندې ژوند تېروئ په بل چا باندې تاسو ډیپینډنټ یې نو بیا دا ازادي مشکله دا چې د چا سوچ داسې دی چې دا ټرانسجنډرز آزاد دي نو دا خامو خیالي ده. مطلب ته آزاد نه ته آزاد یې زه خپل خبره نه کوم ما تاسو ته وویل که نه چې زه خپل مور پلار لکه پابندي مې نشو برداشت کولی نو بل چا به ولې برداشت کوم. فرینډز وي داسې نه چې زما فرینډز نشته شکر الحمدلله زما ډېر ښه فرینډز دي خو ایجوکیټډ دي ویل نون دي هغو ته پته ده چې انسان چې کوم دی هغه انسان دی هغه ځناور نه دی چې په هغه باندې دا پابندي وکړم چې دلته مزه هلته مزه دا مه کوه هغه مه کوه او چې کوم خلک دا خبرې کوي زه هغو سره دعا سلام نه ساتم. هسې که د خلکو رویو ته وګورو که نه معاشره کې نو بیا خواجه سرا کېدل چې کوم دي دا یو ګناه شانتې ګڼلی کېږي. تاسو له دا ګناه چا درکړې ده چې څوک دا خبرې کوي که نه چې خواجه سرا کېدل یا خواجه سرا جوړېدل ګناه دی نو زه دا ویم چې هغو د الله تخلیق باندې ګوته نیسي.
که څوک معذور یا غزان لا پخپل خواهش نه کړي چې زه معذور یم که څوک لوند یا غزان لا پخپل دا خواهش نه کړي چې زه اړوند پیدا شم نو چې څوک خواجه سره پیدا شوی نو غزان لا پخپل دا خواهش نه کړي چې الله ما اجړه پیدا کا په دې لفظ کې څومره تکلیف دي چې خلکو ته پته ولګي دو خلک به دا سخت خبرې نه کوي کوري پریخې د مور پلار نشته د په یو کمره کې آیسولیټ شوی دی د ډیپریشن مریض دی په نشو تماشو کې ځان ګیر کړی دی نو هاو یو گایز کین سی دیٹ چې دا یو عذاب دی دا یو ګناه دی هغه چې څه دی هغه ته پته ده چې زه څه یم خو تاسو له پکار دي چې لږ سیمپتي ورسره وکړي خو انفارچونیټلی زموږ په سوسایټي کې دا شی نشته. څومره پرسنټ خلک خیال ساتي د دې 10 to 15% دا څه خلک وایي چې کم الله نه یریږي هغه په زړه کې احساس وي هغه په دې باندې زړه خوږي نو 75 to 85% دا څه خلک تاسو ګوري زه ګورم چا پچا باندې ډزې کړي څوک یې ټرانس کوزي هغه سره ریپس کوي د هغو ویډیوز جوړوي نو خلکو نه الله هیر دی صرف زمونږ خواجه سره نه زه دا وایم چې خلکو نه الله ځکه هیر دی په جوماتونو کې ماشومانو سره زناکانې کېږي زمونږ خواسم بدنام یو خواجه سره خواسم چې یو دی ګناه دی نو چې کم کارونو په داسې په جوماتونو کې او په سکولونو کې کېږي نو د هغو باره کې د خلکو څه خیال دی خو اوبه په کمزوره ځای ورځي زه به دا وایم چې هر سړی په نظر کې چې کوم دی هغه ټرانس ټارګېټ دی چې بس دا ټرانس دی بس راشه چې دا راګیرو سټارټ نواله تر اوسه پورې چې کوم ستاسو لایف تیر شو داسې یو لمحه چې تاسو بالکل زړه مات شوي بدن مات شوي چېرې دا بس دا لمحه ډېره زیاته دردناکه ده یا اذیتناکه ده زه چې کله کور ته تلم او پلار سره مې تقریبا یو هفته تېره کړه زما د والد صاحب وفات وشو او هغه ټایم زما لپاره لکه دا قیامت ما ویل بس اوس ژوند ختم شو ولی چې ما هم د هغې سپورټ و ما سره نو هغې چې کوم دی زما تپوس کولو نو بس هغه ټایم زه بالکل مات وم بس ما ویل چې په دې فیلډ په دې دنیا په دې لایف باندې زه څه کوم چې لکه زما هر څه خو لاړو انسان همیشه دا دعا کوي چې مور پلار نه مخکې زه مړ شم خو د الله او د انسان فیصله یو شان نه حق لاره د ټول به ځي خو زما د لایف ټولو نه زیاته کینې ما ډېر وهل هم خوړلی دي ډېر بېعزتیانې مې برداشت کړي دي هر څه مې برداشت کړی دي خو دا چې کوم سچویشن و دا و چې بس ما ویل چې بس اوس د ژوند کې څه پاتې نه شو که اوس ژوند وي او که نه وي که څوک مې تپوس کوي او که نه کوي پروا نه لري کومه داسې موقع په زندګۍ کې راغلی دی چې تاسو دا دعا کړې چې خواجه سره خو نه وی کم سے کم دا دعا خو زه هر مونځ کې کوم ولی چې دا څه د خوشحالي خبره نه ده دا چې کوم دی چېرته د سکون خبره نه ده تاسو ته څنګه چې ما خبر وکړه هر ټرانس خپل کمرې کې چې کوم دی هغه بندیوان دی دومره آیسولیشن دی یو روم کې چې د چا برداشت هغه برداشت کولی شي د چا نه هغه نشو ته چې کوم دی آموخته شي ډرګس استعمال کوي هغه هم چې کوم دی هغه بولاوي که نه چې لکه دا سوچونه ما ذهن کې دي نه راځي نو هغه نشو تماشو کې دومره ځان خرق کړي نو چې په ژوند کې بیا څه پاتې هم نه شي نو دا دعا زه هر منځ کې کوم چې که هر څنګه وي خو چې ټرانس نه وي خو خپل فیملی سره چې وي هغه ژوند ښیي ولی دې کې ډېره سخته هم راځي انسان بیمار شي نو څوک تپوس کولو والا نه وي داسې سختې ما د ټرانس باندې کتلې دي چې اکسیډنټ یې شوي دي خلکو ویشتي دي په هسپتالونو کې پراته دي نو څوک تپوس والا نشته څوک کیر ټیکر ورسره نشته چې د هغې خیال وساتي ولې فرینډز وي هغه به یو ورځ دوه ورځ به در سره یو شپه به وکړي دوه به وکړي نو چې هاسپټل کې دا هفته تېرېږي که نه نو چې څوک نه ورسره نو هغه ټایم انسان ته دا احساس کېږي چې کاش چې دا ژوند چې داسې نه او زه خپل کور کې وم نو ښه به وه کم از کم زما مور پلار خویندې رونیانو تپوس خو به مې کولو چا خو زما کیر به کولو خو نه د پولیس طرف نه تاسو سره چېرته داسې بې انصافي شوې ده پولیس طرف نه انصاف کله شوی دی زه خو دا وایم نه انصافي خو هر ټایم را رواني اعلی افسرانو نه زما شکایت نشته they are too much cooperative because they are educated زه خو دا وایم هغو کې سینس وي د هغو بیهیویر داسې وي چې هغه پې پوهېږي چې دا ټرانس نه دا انسان دی نو چې کم لاندې طبقې والا هغه خلک دي که نه لایک کانسټیبلز شو ګیټ کیپر شو somehow محرر هم چې کوم دی هغه ډېر زیات بدتمیزي وکړي نو پولیس نه دا ګیله سما شته دی چې سینسټایزیشن کول پکار دی د پولیس ډپارټمنټ
او نور چې کوم مسلې را روان دي تاسو ته پته ده. زه دا ویم چې تاسو خیبر پختونخوا کې خیر غوښتل نه دی علاوه کنه چې څو خیر غواړي ټرانسجنډر، نو بیا بل کار خو دا ګډا دی سیکس نه خو خدي چې تاسو دا هم بندوي پروګرامونه بندوي چې خلک خپل ودونو لا خپل خوشحالي ته ټرانس نشي راغوښتي او ټرانس نشي التتلي یا دا هو په خوشحالي کې هغه نشي انټرټین کولی، نو بیا خو دا بل کار د صرف سیکس پاتې دی. نو تاسو په نظر کې بیا دا سیکس ګډا نه خي. اکثر خلک اقبال پلازا بدنامي چې اقبال پلازا کې دا کیږي زدا نه ویم چې نه کیږي، اپریشنز هم شوي دي، چوکیانې هم جوړې شوي دي، نو څومره فرق پکې راغلی تاسو ماته دا ووایئ چې کوم پروګرام والا خلک به راتلل که نه راتلل آی ډونټ نو بیکاز ماته نه دی یاد پاته نه کالو کې زما چېرته تلل شوی دی یا هغو خلکو سره زما فیس ټو فیس انټرکشن شوی دی. اسې که عام مونږ وګورو که نه که زما په زندګۍ کې هم ډېر مسایل راځي، که زما مسایل راشي زه خپل مور پلار سره خپل ښځو بچو سره مطلب دا دی چې زه ډسکس کم، زما د بچو راشي نو ما سره ډسکس کړي، ستاسو داسې موقع راشي نو بیا مطلب چا سره ډسکس کوئ؟ الله سره ولې چې نه زموږ کور کې مور دی نه پلار دی نه داسې فرینډز وي، ولې چې تاسو پته ده ډېر ټرانس چې کوم دی هغه یوازې پاتې کېږي. لایک زه یم زه که یوازې پاتې کېږم نو ما سره څوک نه وي چې زه خپل تکلیف ورسره شیر کولی شم، چې خپل فیلینګز یې ورته ویلی شم، که زه خفه یم نو هغې ته ویلی شم زه په دې خفه یم. نو موږ سره صرف دا یو لاره ده چې مونځ ته ودرېږو نو دعا کې الله ته وژاړو چې دا مسله ده او دا بس ته حل کولی شي، ولې چې بل څوک نشته نور څوک نشته چې زه چاته وژاړم چاته فریاد وکړم، نو بس زموږ لپاره خو صرف دا یو الله دی. تاسو کله داسې مطلب وخت راځي که نه انسان سره کله پیسې ني کله مطلب بیمار شي نو داسې تاسو وایي چې اکثر تاسو ځان لایې که نه، نو بیا دغه وخت کې تاسو د خپل خواجه سره چې کمیونټي ده دې تاسو هیلپ کوي که نه کوم خلکو سره تاسو داسې مطلب ضروري نه ده چې هغه پیار محبت والا تعلق وي، هسې تعلق هم وي، نو تاسو په دغه موقع کې بیا خپل خواجه سره ملګري راغواړئ که نه پرایویټ څنګه چې ما ویل چې که ګیدرینګ هغه وي لکه یو ځای 3-4 کسان پاتې کېږي نو هغه خو تاسو ته پته ده په یا خامخا انسانیت همدردي په هغه باندې چې کوم دی یو بل سره منډه تړله وهي، نو چې کوم انسان یوازې پاتې کېږي پیسې ورسره نه وي یا د پیسو ضرورت شي نو خپل ګورو ته ووایي، که ګورو دومره سپورټي وي اسټرانګ وي فاینانشل اسټرانګ وي د هغې هیلپ کولی شي نو هغه وکړي، او که نه نو څنګه چې تاسو ته ما ویل چې فرینډز وي داسې اوبویسلی زه هغو ته بوای فرینډز نشم ویلی پارټنرز نشم ویلی، خو څنګه چې د هلکانو فرینډز وي د جینکو خپل فرینډز وي نو زموږ د ټرانس هم داسې فرینډز وي چې په سخته کې په کار راځي، هغو په خپل هم تپوس وکړي چې څه په کار یې څه لګي یا نه نو هغو راشي تپوس وکړي، تپوس پوښتنه وکړي نو چې ځي نو انسان له 100 روپۍ وله ورکړي چې دا ستا د دوایي شو دا ستا د خوراک شو، نو دا هم د نیم بازو وي نو د نیم بازو دا هم نه وي نو هغوی یا بیا تاسو ته به کتلی یو ټرانس و د هغې بیماري وه هغه په کچره کونډي کې پرته وه، د هغې تپوس کول والا څوک نه نه د هغې ګورو نه د هغې فرینډز نه د هغې تماشبین او د چا څوک نه نو بیا خامخا هغه غریب بې یار و مددګار لاوارث د هسپتال مخې ته پروت دي، نو خلک وایي ډاګانو سره ډېره پیسه ده دوی ډېر لګژري لایف تېروي د دوی په ژوند کې خو هېڅ مسلې نشته دی، نو زه هغو خلکو ته دا وایم چې کله تاسو راشئ او زموږ په ځای تاسو لکه یو هفته زیات نه زیات میاشت خو ډېره زیاته شي 2-3 ورځې زموږ په ځای تاسو تېرې کړي، تاسو ته به پته ولګي چې په دې ژوند کې څومره تکلیف دی، مونږ خاندو خلک انټرټین کوو، زموږ دننه څومره دکونه دي څومره سوالونه دي مونږ چاته نه شو ویلی، نو بیا هم مونږ خاندو خپل په مخ خندا راولو چې ولې زموږ کار دی چې مونږ خلک خندو خلک انټرټین کوو. چې مونږ د پنجاب کوم خواجه سرای د هغې ما انټرویوز کتلی دي نو هغې سره غټ غټ ګاډي وي کروڑونو روپۍ وي، تاسو هم دې فیلډ کې دومره وخت تېر کړه ما څنګه ته وویل ښکلې هم یې تعلیم یافته هم یې څومره پیسې وي تاسو سره مطلب کور مور ګاډی ماډی؟ نه زه دروغ به نه ویم چې زه ډېر زیات چې کوم دی لینډ لارډ یم یا ما سره خپل کور دی زه د کرایه په کور کې پاتې کېږم ګاډي خو ډېر لرې خبره ده ما سره سایکل هم نشته. پنجاب چې کوم ټرانس دی ته څنګه چې ما تاسو ته ویل هلته خلک ډېر ریسپیکټ ورکوي، خلک ټرانس لږ کورونو په ګفټ کې ورکوي چې دا والا دا کور ستا شو دا والا دا ګاډي ستا شو، دلته خو چې یو ورځ تاله درکوي نو بیا الله دې معافي وکړي
چې سوا در پسې چې کوم دی تمانچه راوړي چې شابه ما دومره پتا خوړلې دي مال راکا نو ډېر ډیفرنٹ دی د پنجاب او د خیبر پختونخوا پتا هم خبره کو دا چې خلک بیا تماچو پسې روچتای تاسو ګورو د ګورو څوک وي دې لږ شانتې ایکسپلین کړئ خواجه سره کلچر چې کوم دی د کلچر رواج داسې دی چې زمونږ په کمیونټي کې چې څوک نوی سټوډنټ راځي یا نوی کس راځي نو هغه چیله کېږي شاګرد جوړیږي نو هغه ټایم چې کوم دی مونږ یو رسم کو په هغه باندې دوپټه واچو چې دا زما شاګرد شو او شاګرد دی چې زه دا زما ګورو شو نو ګورو لایک ګایډنس ګارډنر چې کوم دی تا به ګایډ کوي چې دا ښه دی دا بد دی داسې کوه داسې مه کوه په دې خلکو سره دعا سلام ساته تاله به پروګرامونه به مالي تا به پروګرامونه تم لیږي نو د ګورو صرف دا چې کوم دی ډیوټي وي چې هغه ستا سپورټ کې ولاړ شاته نو ګورو له بیا د سټوډنټ چې کمی دی چې پیسې ګټي ګورو تیاری پکې اوبویسلی څومره وخت پورې چې تر کومه پورې چیلې ورکوي به د 400 کالو پورې د خپله خوښه ده څوک به 10 کالو پورې څوک به یو میاشت پورې څوک به 2-3 کالو پورې دا خو زړه خبره ده چې چا سره زړه لګي په عمرونو ناستي څنګه چې زه خبر وکم د فرزاني ګورم فرزانه ګورو زما ګورو ده ګلپاڼه چې وفا شو هغې نه پس زما چې کوم د ټول عمر د هغې په نوم کې تیر شو داسې زمانه مشران چې کوم ګرایانې زما لکه خویندې کېږي څوک د 10 کالو نه دی څوک د 10 کالو نه دی د هغې په نوم کې ناست دي د هغې شاګردان دي ستاسو چې په دې فیلډ کې موږ وګورو یو نوم موږ ډېر زیات اورو که نه مړخ صحیح د سټیوپیډیټي زه دا وایم دا د ټرانسجنډر چې کوم دی دا د هغو د دماغ یو فطور دی چې زه ښځه یم او دا زما خاوند دی which is not possible actually زه دا وایم که زه ښځه یم نو زه ښځه ځان ته هغه ټایم وایم چې زه خواجه سره عورت یم نو عورت نه مخکې څه راځي خواجه سره so it's mean that I am not a pure woman and I don't have a right to get married with a man نو چې کوم ټرانسجنډرز دا وایي چې دا زما ماړخ دی نو بس د هغو په ذهن کې هم دا وي چې زه ښځه یم او دا زما خاوند دی نو دې ځای کې بیا لږ کنفیوژن وي که نه خاوند خو پیسې ورکوي ښځې له که نه نو مړخ هم داسي نیم بعضې خلک داسې وي چې تکړه او ښه بزنسمین وي مالداري ګټي نو ورکوي او نیم بعضې ټایم کې داسې نن سبا چې کوم هغه رواج را روان دی ګیو اینډ ټیک دی که 10 هغې ورکړې نو 10 به ته خامخا ورکړې که هغې 10 ورکړې نو خامخا 50 به ته ورکړې نو دا ریلیشن چې کوم دی زه وایم زما کمیونټي دی په دې معنی خفه نه شي دا ما مخکې هم ویلې وي چې تاسو که ځان ته ښځې وایي نو د ښځو دا کارونه نه چې کوم مونږ کوو د عزتدار ښځې چې کوم دی هغه په کورونو ناست دي خاوند ورله ګټي څنګه چې ستاسو خبره چې خاوند ورکوي نو مونږ په سوشل میډیا هم ځان شرموو مونږ په حجرو کې ګډېږو هم او بیا مونږ دا وایو چې دا زما خاوند دی نو هغې خاوند نه زه دا تپوس کوم چې ته څنګه خاوند دی چې ستا ښځه ګډېږي او ته د هغې پیسې خورې دا یو رونګ کانسیپټ دی صاحب مړخ خو نه دی تېر شوی ما څوک نه قبلوي څنګه چې ما تاسو ته ویل چې زه د چا لاندې ژوند نشم تېرولی نو ما تاسو نه قبلوي که ته نه قبلوي ما هم څوک نه قبلوي ولې چې زما مړخ شي زما نیچر داسې سټریک غونتی دی که نه چې ما ته څوک یو خبر وکړي نو زه به له دعا وکړم نو هغه وایي مړه دا خو ډېر تیز دی چې دا کوشش کړی چې مړخ شي obviously I have a lot of friend list څنګه چې شته دي ډېر خلک داسې شته دي خو زه هغو سره دعا سلام ساتم دا نه وایم چې نه زه تا سره تعلق نه جوړم یا صفا خبره ښایي که نه چې ورته وایي چې نه زه داسې ریلیشنشپ نشم جوړولی if you want to be my friend so then I can live with you being a good friend نو دا ریلیشن نشته دی ته به ما سره 1 کال تېرې 2 کاله به تېرې 10 به تېرې یو ورځ به داسې راشي چې زمونږ خفګان راشي او خبره به ختمه شي ته به خپل لارې زه به خپل لارم ولې چې هغه ریلیشن شریعت کې نشته اسلام کې نشته نو چې کم شي اسلام کې نه نو په هغه باندې که موږ هر څومره زور ولګوو نو هغه ریلیشن نه جوړېږي خو دا ماړخ واړخ دا بوای فرینډ اټس آل اباؤٹ د بلشٹ نو if you want to live happy life so then be single and live happy څنګه چې تاسو خبره وکړه که نه ستاسو لکه دا تاسو چې خلکو سره موږ دوستانې تېرې شي بیا تماچې راوالي که نه نو دې کې موږ داسې هم کتلي دي چې ډېر خواجه سره داسې شته چې د خلکو نه کروڑونو روپۍ وخوري او بیا تعلق پرېږدي نو بیا خو هغه سړی مطلب دا چې څه ټایم دی د کروڑونو روپۍ خوري نو دې څه خیالي چې موږ تعلق پرېږدو هغه سړي ته خو دې نه وایي که نه هغه ته خو وایي چې بس ته مې جانې کیسے صاحب دلته زما یو کوېشن دی که ما 100 کروڑونو روپۍ راکوي د په کمه خوله ماله راکوي څه وجه به وي چې ماله راکوي او دا ټول عمر بس یاري د هغې بس خامخا یا هغې په ذهن کې دا وي چې بس دې سره زما فزیکل ریلیشن دی او دا بس زما دی
مطلب چې کوم ریلیشن کې مطلب راشي کنه نو هغه ریلیشن نه د جړه تعلق و صرف دومره چې زدي نه پیسې خورم د سړی تعلق و صرف دومره چې دا ما سره فزیکلی چې کم ټایم زه غواړم دی لا ورشم څه زما زړه غواړي دي سره وکم دا هغه په بهاف کې هغه ولا پیسې ورکوي هر څه ورکوي او دا څنګه چې ما تاسو ول یو پوینټ دا سه راشي چې یا جړه تنګ شي یا سړی تنګ شي نو چې تنګ شي نو په جنگ شي بیا هغه پس تماچا راوالي هغه چې ما پتا دومره خړل دي او جړه وي تما سره دا کړی دی نو دا تاسو اولنی سوچ ولې نه کوله چې کم ټیم تا والا پیسې ورکولې او تا پیسې اغستی میل ګناه د ټوله نه دا نه ویما 50% کا د ټرانس ګناي نو 50% د میل ګناه هم وی هغه خپل د فزیکل تسکین د جسمانی تسکین لپاره کچاله پیسې ورکي او بیا رسو ډیماند کی چې ما پتا دومره خړلې دي نو تا خپل جسمانی تسکین هم پورا کړی دی تا ور سره ارڅ کړی دي چې څه ته غوښتل او اجرام تعالی اجازه در کول ولې چې تا هغه تعالی پیسې خوړې نو چې اوس پیسې کم شوي یا ختم شوي یا ریلیشن په دی پوینټ تور رسیدو چې یو بل نه تنګ شول نو چې یو بل پرې دي نو خامخا بیا دا شرمول کې نو زکه ویم چې دومره حد پورې تعلق ساتي چې هغه خرابېږي نه دا دوا سلام چې کوم دی د یو بل ریسپیکټ کول چې کوم دی دا ټول عمر لپاره دی زه دی فیلډ ته راغلی ما تاسو به یقین کوئ چې هغه ټایم خو زه دومره ښایسته نه وم ټایم سره انسان باندې چې کوم دی هغه رنګ چړاویږي نو زما د هغه ټایم چې کوم ملګری و نو هغه زما اوس هم فرینډز دي زما اوس هم ورسره دوا سلام دی خیر دی ملاقات نه کیږي زه دا غواړم نه مینه دې کړې ده چرته اون اسکرین دروغ بنوي ما داسې یو انسان هم نه شي هغه مینه نه کړي خو بیا داسې ټایم کې ما ته ریلایز شو چې مینه چې کوم دی د ټرانس مینه چې کوم دی هغه صرف خپل مور پلار سره پکار دی ولی چې هغه ریلیشن داسې دی چې هغه سره مینه جایز هم دی نو زړه دی کنه خامخا بعض خلک باندې مینه راځي دا چیز چې کوم مونږ سوچ کوو کنه چې زړه دی نو زړه چې کوم دی نو خپل مور پلار سره مینه کوه الله سره مینه کوه ولی چې ستا جنډر ډیفرنٹ دی کنه ته ښځه خو نه ته سړی خو نه ته یو داسې جنډري چې هغه ډیفرنٹ دي زما ډېر زیات فرینډز داسې وي چې هغه وایي چې نه ټرانسجنډر له پکار دی چې هغه ودونه وکړي د هغو په سوچ باندې زه بالکل متفق نه یم ولې چې زه کله هم دا نه غواړم چې زه اسلامي جمهوریه پاکستان کې ایل جی بي ټي پروموټ کړم چې سړی سره ښځه سره او اجرا چې کوم دی هغه خواجه سره چې کوم دی هغه سړی سره واده وکړي نه if you guys want to do that type of thing so then you have to go out from the Pakistan ولی پاکستان یو اسلامي جمهوریه ملک دی نو هغه کې خود د دې په یو قانون هم تاسو ته اجازه نشي ملاوي دی نو بیا د مینې مطلب څه شو د ټرانس او د سړی مینې مطلب څه شو تاسو چې کوم لګ مخې هو تاسو به مطلب صرف خلکو پروګرامونه لبوته او بیلی دی کنه اوس په سوشل میډیا باندې تاسو مطلب خواجه سره چې کوم دی غړي زیات اکټیو وي تاسو چې فیمیل تاسو ته ګوري کنه نو هغه د تاسو لایف سټایل ته ګوري ای وی وړه کوم دا خواهش پیدا کیږي چې مطلب مونږ هم داسې بهر لاړ شو پروګرامونو لاړ شو ای وی کدی ډېرې زیاتې پیسې ګټي نو تاسو نه غنئ چې تاسو یو فحاشي پیلاوي یا یو غلط کنسپټ جوړوي د خلکو ما په ډېر بارها په هغه کې دا خبره کړې ده چې د فحاشي ډیفینیشن ما په یو ځای کې ریډ کړی د پښتنو معاشره زه خبره کولی نشم فحاشي ډیفینیشن مونږ ته نه دی معلوم زموږ خلکو ته نه دی معلوم خلک صرف دا وایي چې د دې غاړه کولاو دی د دې دا سینې ښکاري دا فحاشي دی د دې فټینګ والے کپڑے دي د دې چې کوم جسمانی ازادي هغه ښکاري دا فحاشي دی وی تاسو په نظر کې د اسلامي چې کوم ملک دی د هغه په نظر کې چې کوم دی دا فحاشي وي خو ریل ډیفینیشن فحاشي دا نه دی نو څنګه چې تاسو ول چې زمونږ کمیونټي ممبرز چې کوم دی هغه راځي بارها مونږ ورته تاکید کړی دی د مونږ مشرانو ورته تاکید کړی دی خیر دی دا یو سوشل پلیټ فارم دی تاسو په دې باندې چې کوم دی پوزټیویټي شیر کوي خپل د ژوند حالات شیر کوي خیر دی خپل ډریسینګ خپل هغه هر څه شیر کوي خو داسې کارونه مه کوي چې یو د لاسه ټول کمیونټي بدنامېږي خو تاسو پته ده ینګ جنریشن دی نیو یوت دی هغه بس دا سوچي چې بس په کومه طریقه زه فیمس شم په هغه لپاره هغه ځان هم بربنډ کړي او بیا وروسته سوچ کوي چې دا خو ما غلط وکړو نو چې په خپل بربنډیږي نو بیا ټیک د چې کله بل څوک چتې بربنډې نو پدې جاړي وخت سره سره تاسو د سره اګری کوي یا نه زما په خیال وخت سره سره فیمیل چې کوم دی هغه هم تاسو د طرف تر اتل ډیر غواړي چې تاسو سره تعلق هم وي تاسو سره پروګرامونه لمزي مشهور هم شي پیسې مو ګټي زه خو دا ویم چې دلته فاینانشلی دومره چې کوم دی حالات خراب دي چې د کورنۍ چې کوم ښځې دي هغه مجبور شوي دي چې هغه ترانسجنډر سره اوزي ګډيږي پارټیان هم کوي خو زه هغه ته غلط ځکه نه وایم چې دا هغه په کور کې چې کوم مرد حضرات دي هغه به دومره سټرونګ نه چې هغه ساتلی شي
کم تاسو څنګه ویل کنه پیدایشي تاسو کې مطلب دا سیو چې مطلب تاسو ته فیل کېدل چې تاسو نور ماشومان نه مختلف یې نور خلکو نه مختلف یې کوم کورونو کې اوس داسې ماشومان پیدا کیږي دا ماشومانو ته سویل غواړي او د دې مور پلار ته سویل غواړي چې څو کول پکار دی چا کې دا مطلب جنس چینج کیږي دا خبره ده کنه Transformation is a personal choice. If a transgender person wants to transformation herself, so then هغه ته پرېږدي. Family ته زه دا ریکویسټ کوم چې parents knows very well about چې دا زموږ بچی چې کوم دي داسې شوي وي د دې اکټیویټیز څنګه نه دي کوشش وکړئ چې په هغه باندې تاسو د هغې تعلیم پوره کوئ او زما خپل کمیونټي خلکو ته دا ریکویسټ هم دی او څو ورځو مخکې ما ته یو ټرانس ما سره رابطه وکړه هغه د نوښار دی نوشهره ښه ویل ایجوکیټډ دی جاب یې نشته دی کور کې صرف یو مور دی هغه د لکه کور خرچه اوچتې نو هغې ما ته ویل چې میډم زما چې کوم دی جاب نشته او زه د فیلډ ته راوتې نه شم نو کوشش وکړئ چې زما جاب وشي نو زه هغه ادارو والا ته هم دا ویم چې ګورې ټرانسجنډرز داسې وي چې ویل ایجوکیټډ وي هغه په دې پوهېږي چې د فیلډ کې څه نشته نوکریانې ولا ورکوي حکومت ته زه دا ویم چې دا د کوټې بهانې دا د ایکس کارډ بهانه دا رجسټریشن بهانې دي یو سایډ ته کې تاسو پلیز چې که تاسو دا غواړئ چې ټرانسجنډر چې کوم دی هغه راه راست راشي نو پکار دا دی چې تاسو هغو لپاره داسې الټرنیټ ویز سورس اف انکم تاسو ولا ورکوي چې هغه دا غډا پرې دي غډا خو نن سبا شته هم نه صفه خبره ده ولی پولیس نه پرې دي هر ځای کې چاپې دي هر ځای کې دا چې ګنده کارونه دي بندېږي فنکشنز بندېږي ظلمي اوچتوي هغو باندې اف آی آر وکړي نو خامخا یارې د لاسه څوک ټرانس راغواړي نه نو تاسو دا سوچ هم وکړئ چې د دې روزګار بندېږي د دې رزق بندېږي دا مه وایئ چې دې کار ولې نه کوي اکثر خلکو باندې زه دا کمنټس ګورم زما په پوسټ هم ډېر خلک دا وایي چې تا نه خو زموږ دا امید نه وته چې ته ګډېږي زه هغه خلکو ته دا وایم چې تاسو ماله د کم میاشت بل رینټ او خرچه تاسو راکړی دی تاسو دا وایئ چې ته مزدوري نشئ کولی زه نشم کولی زما جنس زما چې کم فیلینګز دي هغه ما دي ته ما اجازت ماله نه راکړي چې سړیانو سره لاس ریډي چې کوم دی هغه چلو لاس ګاډي چې چلی دا څه شیزونه داسې شته که نه ګوره مطلب پارلر تاسو په خپله هم کوئ پارلر کولی شئ داسې د کاسمیټکس شاپس کولی شئ داسې شیزونه کولی شئ که نه مطلب که تاسو مستقبل ته وګورئ چې تاسو په خپله وایئ چې نشته نو کوئ به څه نو ګوره ما دا خبره څه کوم چې تعلیم ډېر زیات کمی دی دلته دا زما تعلیم دی نو زه پوهېږم چې را روان ټایم کې به دا ډمتوب اسم ختم دی سم نه نو څه نه څه بزنس خلاص څه نه څه هنر خلاص کوي چې انسان خپل بزنس کولی شي بزنس چې چا کړی دی هغه ته څه میلاو شوی دی څنګه چې ما تاسو ویل کنه چې بزنس دیو کې دا دیو کې هغه ته څه میلاو شو الټا د ایکسټورشن کالونه ورته راشي چې دومره راکړه کې ډسې کوم څه به کوئ مخکې نو زم دا ویم چې دا سوچ دا حکومت له پکار دی چې تاسو ټرانسجنډرز لپاره داسې څه وکړي چې هغه سیف وي که هغه تعلیم حاصل کول غواړي که هغه خپل بزنس کول غواړي نو څه نه څه خو د پولیس او د ګورنمنټ سپورټ وي دلته خو چې کوم دی اف آی آر څوک نه اخلي نو شته یو سهولت هم نشته ګډا چې کوم ده هغه هم بندېږي ولې دونه ډېر زیات بیا دې طرف ته را روان دي او زموږ صوبې ته را روان دي دلته زه یو خبره کوم تاسو هم یو هغه مې کتل تاسو وایئ چې سم د الکان په دې فیلډ ته راوځي صحیح ده ستاسو خبرې سره به زه متفق کوم اګري یم چې سم د الکان دې فیلډ ته راوځي هغه به دا چمک دمک ګوري که نه چې دې خو دومره پیسې ګټي په دې باندې خو دومره شیندل کېږي دې هر سره غونډوي نو هغه ځکه په دې فیلډ ته راځي چې زه اسم نوکریانې خو حکومت ورکوي نه کاروبار شته نه همدغه یو آسان لاره ده چې ځان نه به اجرا جوړه کړم ستاسو خبره به زه وکړم خو هغه به تر کومه به زموږ فیلډ کې پاتې کېدی شي نشي پاتې کېدی تاسو دونه ډېرې پیسې ګټئ که نه لکه موږ چې تاسو چا ویل چې زه ډېرې پیسې ګټم نه تاسو نه ټول کمیونټي یادوم که نه چې کوم شو آف کوي زه وایم هغه هم دروغ شو آف کوي پروګرامونه موږ هم داسې کتلي دي چې بلا شی پیسې پې خلک وشیندي که نه او بیا هم دې سره پیسې ني نو خامخا هغه چې څومره پیسې انسان ګټي د هغې پیسو سره د هغې خواهشات د هغې چې کوم لایف سټایل دی هغه هم چینج کېږي تاسو یو پروګرام لځئ په تا اسانه پیسې لګي ما خو څوک نه بوځي صفا خبره ده مینز بل څوک اچھا کم ټایم کې زه ګډېدم په هغه ټایم کې ما په 30,000 40,000 روپۍ په یو شپه هم ګټله نو خامخا چې بل ورځ تلم نو 10,000 15,000 روپۍ خو زما په سوټ لګېدې چې کوم کپړې مونږ اچو هغه هم ایکسپنسیو وي د ګاډي رینټ مونږ ورکو چې کوم ګاډي کې مونږ زو راځو خوراک څښئ انسان د ورځې میلمه زما راشي نو خامخا زمونږ خرچې هم هغه شان ډېرې وي اوس نشته ولې چې اوس که زه نه ګډېږم نو خامخا ما کره دومره میلمه زما هم نه زما د کپړو ډریسینګ هم دومره خرچه نه که ته نم ګډېږي میک اپ ګوره که څوک تا نه یادو مطلب نور هم داسې دي صرف ته نه چې نم ګډېږي نو ښه ډریسینګ به هم ځان له الي میک اپ به هم کوي
اسی بیا سانه خرچه کیږي نو خامخا دا میک اپ هم سمره ایکسپنسیو وي که زه پالر نه په یو پارټي میک اپ هم کوم نو هغه 4000 روپۍ 15000 روپۍ. خلک چې ګوري کنه تاسو ډریسینګ ته ګوري مطلب سپږی خولي دي سم میک اپ سره خولي شوی دي خلک ګوري دغه په دې تاسو چې وته بیا ګورئ کنه تاسو خلک ګوري تاسو ورته بیا ګورئ د دې ټولو خلکو نظر کې هوس وي ډانس وي که څه خلک داسې شته چې هغه تاسو سره مینه کول غواړي اسی مطلب چیرې دا خو یو داسې طبقه ده چې نظر انداز شوی زمينه هغه ته نه وایم زه سیمپتي ورته وایم چې د خلکو په زړه کې سیمپتي وي چې دا ترانس دی خیر دی نو کپات شو د پیسو خبره نو 100 کې به صرف 1% داسې خلک به چې هغه بغیر د لالچ بغیر د څه مطلب د زړه تاسو د صدر کې دا غو په ځین کې دانی چې د سره فزیکل شم یا دینه چې کم دي دا پیسې به واپس غواړم صرف 1% داسې خلک 99% خلک داسې چې هغه قطا سلاټ پیسې درکې نو دا غو په ځین کې دای چې زبدي سره ملاو شم یا بس دي تم چې زیات درشم ما سره ملاو شم نو که ترانس نه ملاويږي نو خامخا بیا لانج جوړیږي نو ترانس ته زداوي من چې کله هم تاسو چانه پیسې اخلي اول خو خپل پګړه تاسو پیسې ګټې نو خبره د ولې چې تاسو فن دی تاسو ځان ته فنکاران وینو غړيږي چې تاسو خلک پیسې درکې دا چې کم تاسو خلکو لته مې ورکوي او پیسې خوري او بیا تاسو ملاويږي نه دا غلط دی دا سم کوي د ترانس کار چې کم څنګه تاسو فنکاران دي کنه د ترانس کار صرف ډانس دی دا نور کارونه دی ولې کوي نو ګوري یو ایج لیمټ وی نه غلط نه کوي یو ایج لیمټ پورې وی کنه که اوس یو ترانس د 16 دی یا ټین ایج دی نو هغه خلک په خوخه غړي هغه له پیسې ورکي او یو ترانس د 35 پلس ای هغه څوک نه غړي هغه مخه مجبور شي استاس دا منه چې عام یو سړی دی کنه خپل جاب کوي یا څه کار روزګار کوي اسی تاسو سره مینې سړی د سره ولګي هغه دا همدردی مینس تاسو مینه نه همدردی هغه همدردی تاسو معنی سي چې تاسو له چرته هفته کې یو ځل راځي سزان سره وروړیم او تاسو سره ل 7 منټه کینی داغه د همدردی تاسو معنی کاغه کې په نظر اصل فرند هم هغه دی چې تاسو سره ډیماند نه کوي کته له صدر کې زړه نه درکې کته له راځي تاسو سره ډیماند نه کوي کلاس منټه کني مګنټه کاغه داغه پوس کی چای روټي د ترانس پوس کی کچای روټي هر څه هغه تعلق او کی تاغه او کا خپل ځای ته واپس لاړ شه خو نشته نن سبا نورمال 1% خلک به دا صحیح سب لایف کې د څوک نشته نشته دی زما شروع نه لایف سټایل داسې دی چې ما ته مې نه دی ور کړی ما چا سره وعده نه دی کړی چې مالا داسې وکړي مالا دا راکا او زه بس صرف ستایم دا شی زما کې نشته او زه نه کول غواړم ولی په دې شیزونو باندې لانجې جوړیږي اوس خو دا مطلب ماشاءالله تاسو سم مطلب تاسو یې زړه پروګرامونو نظم خو اوس تم خلک خوخی کنه مخ کې مطلب لس کال بعد 15 کال بعد بیا بس تاسو ما اوس چې کوم دی اوبویسلی دا سوچ زما ذهن کې زه خو ان جی او سره ریلیټډ کارونه هم کوم اکټیویزم هم کوم خو زما کوشش دا دی چې څنګه انسان زده کی دا کمپیوټر سکلز دی دا لینګویج سکل دی دا خو ما زده کړی دی خو هنر چې کوم دی کنه هغه ډیر خشیز دی نو ما بیوټیشن کورس سٹارټ کړی دی چې دا زده کوم خو ان فیوچر کس سیوینګ می زیات شول یا ما چانه چې کوم دی هغه قرض واغښتو یا زما فرند چې کوم دی هغه ما سره هیلپ وکړي زه به پالر کولاو کوم نو دا به ما لپاره خی ولی چې دا یو عزت روزګار دی مونږ چې کم لکه خواجه سره سره داسې څوک زیاتې وکړي ډس پیو کې زخمی کې مړی کې مونږ زو مونږ پاغي باندې ریپورت سم جوړو مونږ ویو چې دا یو غلط کار کوي کنه خو تاسو په خپل وی چې کم خواجه سره بیا دغه تعلق ساتي ته په دې انجام دادې اې د سبل غواړي بس هم دا وی ما دوستی یاری څه ګناه نه ده دعا سلام اس ګناه نه ده غلط تعلق ګناه دی او د ګناه انجام هم دغه تاسو کا ار څومره نازي کی زاري کی قرباني کی چې دا زما دی او دا زما دی کسړې دا وی چې دا صرف زما دی نو دا یو دوکه ده اولی اجرا خو مجبور دی داغه فیلډ دادی هغه چې شونډه سره کې نو خامخا لز سل خلکو ته بغړی کی د سل خلکو زړه به خوشاله نو کتا سو دا سوچ کوي چې دا سره زما دی نو دا هم غلط فهمی ده او کا اجرا دا وی چې دا سړی سره زما دی او ز پدی باندې پیسې لګوم کار سکوم ادا به ما سره ټول عمر هغه به میبي چې هغه باغ سره سینسيري نو ټول عمر لپاره بني خامخا داغه فیملی دی سبب هغه ادمه مو کی داغه خپل فیملی داغه بچي بم وي نو هغه ټیم بیا تعالی نشي درکولې نو ته ما ټیم غواړي نو خامخا جنگ جوړیږي ریلیشن بیا خرابېږي اول نه سٹارټینګ داسې وکي چې هر څه لیمیټیشن کی وي چې کله تاسو لیمټ مختص کې کنه نه هغه نه مکه زی او نه رستو نو اس کله هم تعلقات نه خرابېږي دعا سلام نه خرابېږي په خبر کې چې کوم د مونږ ګور د جنکو د ډانس پارټیان چې ډېرې زیاتې شوې دي تاسو کار کوم سره څه خو پولیس راغشتي تاسو
او دا شیزونو سره هم تاسو کار متاثر شوي او پولیسي باندې ولې چاپی نه وي چې تاسو څنګه نه نن سبا خو پولیس په ټولو باندې راغستې ده، صفا خبره ده. پارټي ګرلز باندې یاري پولیس نه کنه رښتیا زه پارټیز کوم نه، نو ځکه یاریږم هم نه. صفا خبره ده چې څوک مې راغواړي نو خامخا هغه دومره تکړی چې ځان کې زور ګوري چې ما راغواړي ورته به وته چې راځي. رښتیا راته وایه غواړي کوم شانتي خلک مونږ خو اکثر چې دا کریم کې ونیوي شي کنه شوکماران وایي مونږ ولی شو کې ټولې پیسې په خواجه سره خرج کوو. نو واقعي صرف همدغه بې تعلیمه خلک او دغه مزدوران کنه های کلاس خلک هم راغواړي. های کلاس خلک چې راغواړي نو خامخا د هغو خو دومره بیک سټرونګ وي څنګه څنګه خلک سرکاري هر رنګه خلک زه دا نه ویم چې صرف غریب طبقه یو دا یو هغه نه. پولیس څنګه چې تاسو ویل کنه چې زړه خوشته او هغه هر چا سره شته پولیس راغواړي پروګرام وای ناٹ. دا په کور کې خوشحالي د زوی واده د تر لکه د نورېره واده کده چا واده خامخا ورکوي خامخا ورکوي. کال نیم نه تاسو به ګوره کرائم کہانی ستاسو د دې کمیونټي حواله سره د کرائم کہانی چې کم کردار دی خو کولو وای اعتراض یو کدغه او زموږ کم پودکاسټ تاسو سره شو د دواړو حواله سره تاسو کمنټس سدي. it is very difficult job which you are doing actually. دا کار ډیر زیات سخت دی دی کې چې کوم دی ریسک ډیر زیات دی. نو I would like to appreciate your effort چې تاسو دا دومره ځان کې هغه پیدا کو چې تاسو دا خبرې خلکو مخې ته راولي خپل پودکاسټ پترو خپل ټیک ټاک خپل کرایم سټوري پترو دا هر څوک نشي کولی. فرست اف all I would like to salute you. د دې پوزټیویټي دا دی چې خلک هر څه خبري چې کوم ځکه کم کرایمز کیږي مونږ ټول خبرېږو سوشل میډیا پترو تاسو د دې هغه پترو او دا چې کوم پودکاسټ شوی دی دا ډیر زیات لانګ ټایم ما خپل ټول ژوند کې دومره لانګ پودکاسټ چرته نه دی کړی. دا یو فروټفل سیشن و چې خلکو لپاره پوزټیویټي مونږ ورته شو کو خپل ټرانس کمیونټي لپاره پوزټیویټي هغه یو داسې لاره ورکولی شو چې هغه فیلډ دی کوي خو ورسره تعلیم خپل روزګار دې طرف ته راځي. نو your all entire team was too good too cooperative. I would like to thanks again. او زه دا غواړم چې څنګه تاسو خپل زړه کې ټرانس لپاره دومره ریسپیکټ احترام او مینه لرئ نو ټول له پکار دی چې دغه شان ریسپیکټ چې ورکوي ټرانس له نو کنن یو ماهي دلته ناست دی کیدای شي سبا بل څوک هم داسې ځان کې هغه وګوري او راشي تاسو سره کینی هغه خبرې وکړي. ډیره مننه یو جهان مننه تاسو دراتلو تاسو در ټایم ورکول مننه.